ګرانو مینوالو راځئ چې نن په دې پروګرام کې د یو بله اضافه وکړو، ډېره خوندوره اضافه به وکړو. زما د ډېر وخت نه اراده دا وه چې په د ژباړې په پروګرام کې به ځینې وخت کې مونږ د انګریزي ادب په حوالې سره هم یو څو خبرې کوو، او لازمي ده چې د په ژباړه پاڼه باندې د هغه خلکو هم حق دی چې کم انګریزي ادب سره تعلق ساتي. د انګریزي ادب کې زما د خوښې نه زیات صنف چې کوم دی، د زیات د خوښې صنف چې کوم دی، جنرا چې کوم دی، هغه زما پویټري ده. نن به په دې پویټري باندې خبره کوو، او هغه دا زما مشهور او خوښ یو نظم دی، مای لاست ډچز. او مای لاست ډچز چې کوم دی، رابرټ براونینګ لیکلی دی. رابرټ براونینګ د وکټورین ایج سره تعلق ساتي، ډارک هیومر او د ډراماټیک مونولاګ او د سټرانګ وکیبلري لپاره، او دغه شانتې د هسټاریکل سیټینګ دپاره ډېر زیات مشهور دی. دا مای لاست ټچز چې کوم دی، نو د دې شاته یو وړاند پکې کیسې ده چې یو نواب ولګي او خپله نوابه ښځه چې کومه ډېره زیاته ښکلې وي هغه قتل کړي، او بیا چې بل څوک د هغه دپاره د رشتې دپاره ورته افر له کس راولېږي چې یاره که زمونږ دا څوک کې، نو هغې سړي ته دا ډیوک نواب چې کوم دی، نو خپل په آرټ ګیلرۍ کې ورته د خپلې ښځې د تصویر ورته ښیي. نو وخت نه ضایع کوو، ځئ چې ځو مخکې هغې نظم له ورشو. دا نظم چې کوم دی، نو وګورئ د دې شروع داسې کېږي چې دیټ از مای لاست ټچز، دا زما هغه اخري نوابه ښځه را پینټډ آن د وال چې په دیوال باندې جوړه ده، لوکینګ ایز اف شي ور الایف، او وګوره ښکارېږي داسې چې لکه جمدی وي. آی کال دیټ پیس ا ونډر، او زه دې ته دې د آرټ دې نمونې ته یو عجوبه وایم، ناو اوس ورته عجوبه وایم. پرفینډ لپس هینډز ورک بیزیلی، د پرفینډ لپس لاسونو ډېر په مصروفتیا سره کار وکړو. ا ډے ټولر وز اینډ دیر شي سټینډز، او دغه ځای کې هغه ولاړه ده. د دې مطلب دا دی چې دا خو په ظاهره باندې ډېر اسان نظم ښکاري او سخت مشکل پکې نشته، خو دې کې د خوند خبرې دي. لکه وګوره دیټ از مای، چې یو خو ته وګوره دیټ از مای لاست ټچز، د دې مطلب دا دی چې په دې د دې نظم د شروع کېدو نه مخکې ډېرې زیاتې خبرې شوي دي، او بیا د هغې نه پس دا شروع کړي چې دیټ از مای، لکه کنټینیوټي یا ساتلې ده. نو مای، د مای مطلب دا دی چې دکې ډېره زیاته ناپرستي ده، دی وی زما که نه. او دغه شانتې وګوره لاست ډچز چې یادي، د دې مطلب دا دی چې د دې نه مخکې هم 2-3 ښځې وي. پینټډ آن د وال، په دیوال باندې جوړه ده. لوکینګ ایز اف شي ور الایو، دلته لږ شان نه دې یو قسم پټ طنز کوي چې ښکارېږي داسې لکه چې یو آیرني ورته کوي، مطلب چې دې وګوره کنې جمدی ورته کې ښکاري لکه قتل کړې ده په خپله آی کال. اوس دې ځای کې ووایي دیټ آی کال دیټ پیس ا ونډر، زه دې څیز ته دې آرټ نمونې ته دې تصویر ته یو ډېر عجوبه وایم. ناو اوس ورته عجوبه وایم، مطلب چې هغه جمدی وه، نو زما پې داسې خاص پروا نه وه، خو چې اوس چې کله هغه نشته نو اوس دې ته زه دغه پرفینډ لپس هینډز ورک بیزیلی ا ډے، او د پرفینډ لپس لاسو چې کوم دی، نو هغه ټولر وس کار کړی دی ډېر مصروفتیا سره. اینډ دیر شي سټینډز، او وګورئ هغه بیا د دې دونه محنت نه پس هغه دې ځای کې ولاړه. دې ځای کې هم هغه لکه خپل پرفینډ لپس د هغه وخت کې یو ډېر مشهور آرټسټ، نو د هغه خبره دا کوي، نو هم خپل ځان اوچتوي چې زه په داسې خلکو باندې کار کوم. وګورئ د دې لاست دلته دې ورکړی دی چې میک اس ونډر وټ میکس هر هز لاست ډچز، نو دا مونږ هم حیرانوي چې دا د هغه اخري ډچز وه. او وګوره دا ډچز چې کوم دیټ ټیلس، دا مونږ ته وایي دیټ د سپیکر، یعنې دا د نظم د سپیکر چې کوم دی ایز ا ډیوک، نواب دی په خپله، ځکه چې هغه خپلې ښځې ته ډچز وایي. دیټ هز وایف از ډیډ، یو دا چې د هغه ښځه مړه ده. اینډ دیټ سم ون از لیسنینګ ټو هیم، او د دې نظم نه دا پته لګي چې څوک هغه ته غوږ ایښی دی، دې ورته خبره کوي. ډسکرایب هز لیټ وایفز پورټریټ، چې هغه د خپلې هغې ښځې پورټریټ چې کوم دی، نو هغه ورته بیانوي. پاسبلی ان هز پرایویټ آرټ ګیلري، او په خپله پرایویټ آرټ ګیلرۍ کې. سجیسټ، دا خبره سټینډز چې کوم دی، نو دا سجیسټ دا وایي دیټ دس از ا فل لینث پورټریټ، دا یو ډېر د سر نه تر پښو پورې پورټریټ دی، یعنې تصویر دی اف د ډچز شوینګ هر انټایر